د دیوبند صدر مدرس شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله وفات شو او غسل ول ورکاو نو داغه په ملا باندې په سرمنه باندې د سرمنې د سوځیدلو نخې وي نو شاګردانو وی چې د خو چرته سوځیدل نه دی چې دا د په شا باندې د ور د داغونه د کمرې راغلي دي مشوره وکړه وی د انګریزانو په جیل کې ورسره سید حسین احمد مدنی صاحب رحمت الله علیه ملګری وو داغه نه تاسو کوي چې داغه نه تاسو کو هغه ورته او دا زما سره زما د ژوند یو ډیر خفیه راز وو او دا راته استاد ویلو چې زما په ژوندانه به چاته نخ کاره کې اوس می استاد وفات شو تاسو ته دا راز ښکارا کوم زما دا استاد چې با د کالا پانی په جیل کې انګریزانو د شپې سی آی ډی افسرانو ته مخامخ کو نو د دبا رنگ روغن برابر وو حشاش بشاش ټیک ټاک بو واپس چې براغه رنگ به زیړو وجود به رپیدو ماته ورست پوسو کو استاد جی تاسو چې زینو ټیک یې چې واپس راشه ډیر تکلیف یې درته دا ولی وی ماته وی چې حسین احمد د انګریز سی آی ډی افسران زما مخه ته یو فارم کې دی فارم او پاغه فارم کې لیکلي چې زه محمود الحسن د دې خبره قسم خورم چې زه به د انګریز خلاف غزا نور نه کوم او تحریک بنور نه چلوم او په دې باندې ماته وی دستخط او کا زه په دستخط نه کومه نو بیا د اوسپنو ګرم سلاخونه ماته خواره کړي او ما په الټه سملې هغه سره زما ملا اوس وزي نو چې زما د ملا یخواله د انګریزانو د سلاخونو ګرمي ختمه کی هغه نو ورستو دی ما را پاسې نو زما د رنگ زکه بدل شوی او زما د وجود ذکر پیږي ما تر روزانه انګریزان په ګرم راډونو باندې سزا راکړي